زه به څه الفاظ استعمال د غم نه بغیر خدای مکه چې زه دې دا ووایم چې ویره به راشي، خو نه، دا د غرونو په شان مشران چې رانځي نو ضروري خبره ده چې دا من کمزوری کوي. د ده وجل دا یو مسلمان نشي کولی، د ده بې ګناه وجل دا زه دا نه یم چې تش اسلام، بلکې هر یو مذهب وګورئ هغې کې به دا ناروایي روا به دي. خو افسوس په دې خبره دی چې د پښتون کو هر څوک دی خو هغه د جنگ نه محفوظ نه. موږ به اوسه پورې چغې والې، خو د شیخ صاحب شهادت دا ثابته کړه چې په دې پښتنو په خاوره خو هغه عالم دین هم دی، خو هغه په دې جنگ کې محفوظ نه دی. چې موږ ټول نن په دې کور کې څونه ناست یو، موږ ټول هغه خلک یو چې موږ شیخ صاحب هر حالت کې پیژندو. د شیخ صاحب د شهادت موږ ته بله وجه نه ښکاري، بلکې یوازینۍ وجه چې کوم ښکاري او هغه دی چې د پاکستان د څه شیز دی آرمي چیف، اوس خو بل شیز دی که نه، فیلډ مارشل صاحب تعریف کړي چې یو فیلډ مارشل صاحب ښه کار کړی دی. موږ ټول دا وایو چې بالکل ښه کار یې کړی دی چې د دوو ملکونو منځ کې جنگ بند کړی دی. نو که دا یې وجه نو دا خو بیا یو ډېر لوی سوال جوړوي، او دا خو د فیلډ مارشل صاحب په اوږو د ایران او د امریکې د جنگ نه لویه ذمواري جوړېږي چې فیلډ مارشل صاحب ستا دپاره یو عالم دین راپاسي او ستا د حفاظت یا ستا د کردار یو تعریف کوي او هغه د په هغې شهید کېږي. ستا به اوس څه کردار زه دې سره لکه داسې به ودرېږم چې څنګه دا وجود دی د ده چې کومه فیصله یي دا نه چې تش په سینټ کې ما ورځ اواز هم اوچت کړه، ما خبره هم وکړه، یو مولانا صاحب عطاالرحمن صاحب او یو زومه په دې ټول پاکستان کې چې په دې درد موږ هلته لګیا وو خبرې هم کولې، نور ما ورته وویل چې تکلیف دا دی چې ستاسو دی خوا خیال هم ني بالکل کوو به، خو نن پکار دی چې موږ په دې خبره ځان ورسوو. دا ما بار بار ویلي دي او نن به د دې نه پس وروستو چې زه پاسم نو تا ته پته ده چې دا خلک به ما سره خپل عمل کوي، خو سو بسم الله کوي دی. زه په څه وجه د خپلې خبرې نه وروسته کېدو والا نیم. نو دا ما ډېر پخوا نه ویلو، خلک په دې نه پوهېدل، زه په دې پوه شوی وم چې کو پی ټي ایم دی، کو پی ټي آی ده او کو ټي ټي پي دی، دا یو شی دی، دا یو اړخ نه چلیږي. او دې څلور پنځو ورځو د ټول ماحول کې تاسو وګورئ نو تاسو ته بل څوک ښکاره نه شي بجای د دې هر څه. زما دپاره زه یو عام پښتون، یو عام شهري د پاکستان دلته په غم کې چې ناست یم، زه په دې نه یم پوهېږي چې داعش څوک دی، طالب څوک دی، دهشتګرد څوک دی، څوک نه دي، څوک دي، زه د تاریخ نه خبر یم. خو دوی غواړي دوی دا کیسه ختمولی شي، خو دوی غواړي دی یو سړی پیژني، دی یو کس پیژني. پرون ما په ټویټر دا خبره وکړه چې ما ته میسج راځي چې فلانکې نومې سړی د کونړ نه را روان شوی دی، پېښور ته راغلی دی، پېښور کې د فلانکي تنظیم سړي سره وخت تېر کړی دی او هلته نه هغه مخکې را روان شوی دی او تصویر یې راته رالیږلی دی او دا را روان دی. دا مطلب څو پاتې څه شو چې تصویر یې تا ته معلوم دی، دونه خبرې چې د کونړ نه را روان دی، دونه خبرې چې پېښور کې چا سره شپه وکړه، خو تا را پرېښي دي که نه رور، ځکه چې کوته ته دونه خبرې دلته خو په دې تورمزو کې بار وځئ او دوه ډزې ویو کې خدای شته موږ د پولیس نه دوه ورځې ژوند تېر کړی، خو نه دونه لوی خلک. زه دا آن ریکارډ وایم چې ښه کولو ګرځي، په باجوړ کې ښه کولو دي، په ممندو کې ښه کولو دي، په وزیرستان ما په هغه ورځ په فلور وېده وزیرستان کې ښه کولو دي، په ډېر اسماعیل خان کې ښه کولو دي، په ټانګ کې، لکي کې، په دې ځایونو کې، بلکې تر دې حده پورې چې ما او تاسو په دې خپلو ګناهګارو په دې سوشل میډیا وکتل چې حیات آباد کې ښه کولې راځي او ګډاګانې کوي او واپس ځي، نو دا څنګه خو پرېښي دي. صوبایي حکومت څه کوي؟
ښکاره مال جواب راکړي چې آیا زما د پښتونخوا صوبایي حکومت د دې دهشتګردو سہولتکار دی کو نه د دې خلاف ولاړ دی په ټول پاکستان کې پی ټی آی ته اجازت نشته پښتونخوا کې خیر دی ژوند کوي په ټول پاکستان کې پی ټی ایم ته اجازت نشته پښتونخوا کې خیر دی لګیا دي نو دا پښتونخوا خو موږ پښتانه په دې خبره ولې نه پیږو چې دا پښتونخوا په قصد او د دې وجې دي هغه وجه اوس په دې غم کې چې زه په هغې په تفصیل خبرې کوم نو ډېر وخت په دې لګي خو هغې خپل وجوهات دي دا غلام ساتل دي دا په زور او زبردستۍ ستا خاوره ستا دشمنه ده ستا معدنیات ستا دشمن دي ستا سندونه ستا دشمن دي لہذا چې تر څو موږ سوچ نه کړی او نن هم د ټول هر څه کې تاسو وګورئ نن هم حکومت د چا دی ذمہوار څوک دي فوج ته تھریټ نشته پی ټی آی ته تھریټ نشته تھریټ چاته دی علماء کرام ته دی اے این پی ته دی او پولیس ته دی چې ته علما ټارګټ کې ته این پی ټارګټ کې او ته پولیس ټارګټ کې چاته لارې کولاوې په دې خبرو چې سوچو کې هر څه ډېر واضح ما ته دا ووایه د یو شیخ صاحب په نښه کېدو ستا د پښتونخوا څونه ځایونو کې به اوس د امن په ځای یره